من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بار ایسوسیشن بھی کدا ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بھی کدا ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن بھی یا کدا تحصیل بار ایسوسیشن بھی سالانہ انتخابات کی گئی او دا کریڈٹ صرف وکلاؤ تا حاصل لے چردائی دا الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ بھی او دا جمہوریت دا آغا تقاضو مطابق بھی نو دا شان دا سیشن دا 22-23 الیکشن چکے دلو نو زما انتخاب بحیثیت چیئرمین الیکشن بورڈ شلو مثلا عاقل حسین خان ممبر الیکشن بورڈ او حسین الرحمان خان آغا ماسرا الیکشن بورڈ ممبر ہو او زمانگ دا بار کونسل ممبر سید مبارشد شاہ باچا دا دائی سپرویژن ہم نو منگا دغا انتخابات پا فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ طریقہ بانے اکڑل راشی او دیلا اوت ورکی. I, having been elected as of District Bar Association Sawabi, do hereby solemnly affirm that I will strive to preserve and upkeep the dignity of the bar, and that I will faithfully perform the duties of my office according to law and to the best of my ability, knowledge, judgment, without fear or favor, affection or ill will, and that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. May God help me. Amen. Thank you. Thank you. صغیر خان تخواست کوم چې هغې راشي راغلي مېلمنو ته په خیرالي ووایي او وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. د خپل طرفه د ډسټریکټ بار د ټول ممبرز د طرفه ډسټریکټ اینڈ سیشن جج صاحب زمونږ ای ډي جی صاحبان سینیئر سیول ججز صاحبان زمونږ د کے پی بار کونسل ممبر امجد سلیم صاحب او پروزیکیوشن برانچ نه زمونږ ملګري راغلي دي. د دې سره سره د میډیا د ملګري چې کوم راغلي دي دوی ته په خیرالي هم ډسټریکټ بار ته په راتګ او د پروګرام ته په ښکلا ورکولو او شکریه هم ادا کوم ځکه چې د منډې دور دی نو وخت وباسل نن سبا وخت قیمتي شوی دی. وخت ورکول دا ډېره لویه خبره وي چې څوک راشي او تعالی خپل قیمتي لمحې درکړي نو زه د دوی شکریه ادا کوم. د دې نه علاوه زه د خپل بار د قابل احترام زما ته مخامخ ناست بعضې مشران نه دي راغلي د خپلو ټولو مشرانو د همزولو او د خپل نیازبینو کشرانو شکریه ادا کوم چې په ما باندې یو وارې بیا اعتماد وکړو او خپله رایې زما په حق کې واچوله. یو لیگل پروسیس و شمس بادر صاحب وی جمهوری عملو سر ته ورسېدو څه داسې نه ده
چې ګینه په دې ځای کې ناست د خلکو کې زه ډېر قابل پوه بندیم یا ګینه ډېر ښکلی بندیم، خو دا ستاسو اعتماد دی، ستاسو لویي ده چې تاسو ریپیټډلی نمبر آف ټایمز چې کوم دی تاسو په ما باندې ایز ا جنرل سیکرټري او ایز ا پریزیډنټ اعتماد وکړو او تاسو دا څوک ما ته په حواله کوي، نو دا ستاسو درناوی، ستاسو لویوالی دی، زما لویوالی دی. زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم او انشاءالله زه ایز یوزول دا وعده در سره کوم چې انشاءالله دې بار کې به موږ خپل پوره زه او ما سره چې کوم ټیم راغلی دی ستاسو په ملګرتیا سره پوره کوشش کوو چې دا بار په مخکې په بوتلو، د دې بار له ترقي ورکولو، په دې بار کې پازیټیو اکټیویټیز کولو. افیشلی د های کورټ بار اسوسییشن جنرل سیکرټري فاروق صاحب ته او عائشہ ملک وایس پریزیډنټ ته او د دې سره راغلي میلمنو ته او زمونږ فیمیل ممبرز ته چې کوم اوس لیډر دی ته هرکلی وایم بار ته په راتګ باندې ډېره مننه جي. نو زه انشاءالله زمونږ دا وعده ده، دا پرامیس دی تاسو سره چې د بار د مخکې د بوتلو دپاره په بار کې د پازیټیو اکټیویټیز کول دپاره او د بار د ممبرز د ډیګنیټي دپاره، د دې بار د ډیګنیټي دپاره انشاءالله موږ به د مخکې نه دا ځلې زیات کوشش کوو او دا بار به په مخکې باندې بوځو. زمونږ کرنټ ایشوز چې کوم مین روان دي، هارټ ایشوز چې ورته ووایم هغه دا دي چې د تحصیل شفټینګ او د رزړ تحصیل شفټینګ خبره ده. پای کې ټوپای تحصیل په پرایورټي لیول باندې دی، بلکې داسې و چې د هغې ډیټ چې کوم د اناګوریشن ډیټ هغه یې ښه شوی. نو کله چې الیکشن وشو زمونږ کیبینټ رالو نو سیشن جج صاحب خپل اظهار وکړو چې یاره دغسې شفټینګ خبره ده. نو ما ورته چې جج صاحب موږ سره به لږ کوپریشن کوئ دی کې چې دا ملګري دي د ټوپای تحصیل ملګري دي دلته کې، نو دا به موږ دوی سره به موږ خبره کوو او دوی به موږ په اعتماد کې اخلو او د دوی په مشورې سره به موږ هغسې مخکې ځو. نو زه د دوی ډېر زیات شکر ګزار یم چې دوی زما هغه خبره ونه غورځوله، بلکې داسې وشو چې هغه پروګرام چې کوم اناګوریشن ډیټ و هغه پاتې شو او زمونږ خبرې له دوی عزت ورکړو. نو زه دوی مشکور یم. د هغې نه پس ته موږ ټایم اینډ اګین میټینګز وکړو، د سپاټ وزټ هم وکړو. هلته کې مین پرابلم دا و چې زمونږ د وکیلانو د پراپر سیټینګ دپاره باروم شته، هغه د دوی وختي ضرورت پوره کولی شي، خو د پلیس آف بزنس یې نشته چې چېرته کې دوی خپل ناسته کوي شیډ یا آفیسز. نو پای کې موږ هلته کې تحصیل ناظم سره هم میټینګ وکړو. خپل چیف ګیسټ زمونږ ډسټرکټ اینډ سیشن جج صاحب ته خواست کوم، بلنه ورکوم ستاسو په درون استقبال کې چې هغوی دلته راشي او خپلو خیالاتو اظهار وکړي. ډسټرکټ اینډ سیشن جج صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثوابی بار ایسوسیشن کے معزز وکلاء صاحبان، پشاور ہائی کورٹ کے سیکرٹری جنرل اور اس کے ساتھ آئے ہوئے وفد اور میرے ثوابی کے جوڈیشل آفیسرز، السلام علیکم. سب سے پہلے میں نو منتخب شدہ کابینہ ڈسٹرکٹ بار ثوابی کو اپنی طرف سے اور میرے ساتھ آئے ہوئے ججز صاحبان کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں. آواز نہیں کہ نئی کابینہ اپنے فرائض منصبی بینچ اور بار کے مفاد میں نہایت احسن طریقے سے سر انجام دیں گے. تقریر میں میں سن رہا تھا، اس کا عوام کا جو ہمارے سے امید ہے وہ یہی ہے کہ بھائی ہم اپنے لیٹیگینٹ پبلک کو بروقت انصاف پہنچائیں. تو یہ ساری چیزیں اگر ایک طرف ہم کر دیں، سارے سہولیات بھی ہمارے ساتھ ہو، سب کچھ ہو، لیکن عوام ہم سے مطمئن نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس بارے میں ہم نے جو ریسرچ کی ہے ابھی تک، اس کے مطابق ثوابی میں تقریباً 1500 سے زائد سول کیسز جو ہے وہ بہت زیادہ پرانے ہیں، 2017 سے اوپر ہے، مطلب ہے کہ اس سے بھی پرانے ہیں. میرا ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے وفد کے ساتھ
बेंच बार मीटिंग में हमने ये फैसला किया है कि ये केसेस जो 2017 या उससे पीछे वाले हैं उनमें हम बार एसोसिएशन और जजेस साहिबान अपनी तरफ से इंतहाई कोशिश करेंगे कि वो केसेस बहुत जल्दी फैसला हो जाए। और उनके लिए मुझे बार एसोसिएशन ने जो तजवीज़ दी है उन पर भी हम अमल कर रहे हैं और इसमें ज़्यादातर रेवेन्यू स्टाफ और उसका अमल दरामद है वो भी हम करेंगे। आप लोगों को पता है कि इधर सवाबी में और तहसील लाहौर में 2 अदालतें जो हमने शुरू की थी, 2 अदालतें वो तकमील के मराहिल में है और इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगी। हमने आप लोगों की सहूलत के लिए खैबर बैंक के साथ माहिदा किया है और बहुत जल्द उनका इधर खैबर बैंक का ब्रांच कचहरी में कायम हो जाएगा, तो ये आप लोगों के लिए भी फ़ायदा है और हमारे सब स्टाफ के लिए भी फ़ायदा होगा। अच्छा, आपको मैं एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ। साबिका कैबिनेट के मशवरे से हमने इधर एक PC1 बनाया था शेड का, वकला के लिए शेड का, वो मिसिंग फैसिलिटीज़ में पेशावर हाई कोर्ट ने अप्रूव कर दिया। उसका मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ह्यूज कास्ट है और उस पर भी काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। के बारे में मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली पेशावर हाई कोर्ट ने एक सिविल जज का उधर आर्डर किया है और हमने इंटरनल पोस्टिंग में एक एडिशनल सेशन जज और एक सिविल जज वो भी सवाबी के लिए तहसील टोपी के लिए दिए हैं। तो 2 सिविल जजेस और एक ही डीजे इनिशियली आइंदा 1-2 रोज़ में उधर अपना काम संभाल लेंगे और जितने भी केसेस तहसील टोपी से ताल्लुक़ रखते हैं वो उधर चले जाएंगे। वो मुझे पता है कि आप लोग यही कहेंगे कि हमारे लिए सहूलत ही नहीं है। फ़िलहाल हम उसी चीज़ पे बातें कर रहे हैं और हमने प्लान बनाया है कि जो उधर का उनका एक बैचलर हॉस्टल है एडमिनिस्ट्रेशन का, मैंने और सदर साहब ने EC के साथ बात की है और इंशाल्लाह वो मैंने उनको गारंटी दी है कि वकला साहिबान के लिए जब अपनी जगह बन जाएगी तो ये बिल्डिंग आप लोगों के लिए फिर खाली करेंगे और मुझे उम्मीद है कि फिर आप लोग खाली भी करेंगे, क्योंकि मुझे ये पता है और आपको भी पता है कि वकील और पुलिस वाले और जज को कोई कर्जा नहीं देता है। हाँ, वो वजह ये है कि हमसे डरते हैं कि हम फिर उसमें रह जाते हैं, लेकिन चूंकि इधर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाले अच्छे हैं हमारे साथ, उन्होंने वादा किया है इंशाल्लाह वो बिल्डिंग भी हमें हवाला हो जाएगी तो आप लोगों की बैठने के लिए काफ़ी जगह उधर होगी। 35 या 40 बंदे उनके मौजूदा बारूम जो उधर बना है उसमें भी बैठ सकते हैं और उसमें फुल फ्लेज फर्नीचर भी है। इसके अलावा जो भी चीज़ें आप लोगों को ज़रूरत होगी मैं इंशाल्लाह करूँगा। उधर के लिए मैंने और इस बार के लिए एक सोलर UPS उसने चीफ साहब ने अप्रूव किया था, एक मैंने अपनी तरफ से अपने बजट से आपको किया है, तो 2 UPS आपको आइंदा चंद दिनों में वो भी इधर लग जाएंगे। ज़वस्त मुख्तसर खबरों द पारा ज़मीन द पेशावर हाई कोर्ट बार जनरल सेक्रेटरी फारूक खान तख्वास कुम चियागी तशरीफ रोड़ी स्टेट टोलो द्रनो मशरानो खगो कशरान ता यखोइंदो तजरना सलाम कोमा और ज़द पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द तरफ ना सगीर खान ता और दी कैबिनेट ता मुबारकबाद वेमा द स्तासो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स दी और इंशाल्लाह दी बार जिसुमरा हक दे दागी अदा कोलो के बदी हमेशा तो सर साइड बाई साइड वलाड़ी और जो कम मसले या कम मसाइल दलता पेश राजी नागा खूब बेशक अदी बदलता वलाड़ी खो कच्चा कम मसला या कम दासी इशू राइज की गई नागे दपारा पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इंशाल्लाह 24 घंटे बाद तास्ता खिदमत ता हाजिर हुआ। मुंगा जी डेजर ददी कैबिनेट तब इन्विटेशन वर्को ओदी बार अवार्डू पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सिर्फ द पेशावर न दे द सवाबेम दे द कुहाटुम दे द चासदीम दे द मर्दान हम दे देखिए द टोलू बराबर हक दे और ददी एहसास को मचे इलेक्टेड कैबिनेट थे दी बा इंशाल्लाह राजी दी सर जमुंगा प्रॉपर मीटिंग दे और दी बा द बार जिसुमरा मसली मसाइल दी
چې هغه زمونږ په شولډر باندې به وي او مونږ په پاټ باندې به حل کوي وي او انشاءالله مونږ 100% بنیاد پریورټي بیس باندې حل کولو کوشش کوو او انشاءالله هغه به مونږ یو مسله داسې نه پرېږدو چې کوم مونږ حل کولی شو او هغه بیا ډیلی شي زمونږ نه. مونږ یو دا هم پلان کړی و چې مونږ د بار کې څومره د ینګ وکیلان دي دې ته میجر ایکټس پرووایډ کړو خو چې کله مونږ خپل داسې حالات وکتل نو هغه دومره مونږ ته په انیشل سټیج کې پاسبل نه وه لیکن صغیر خان چې کوم مو فرمایل چې یاره مونږ به دې کې خپل د ینګ هلکانو ته میجر ایکټ پرووایډ کړو نو انشاءالله دا زمونږ په ایجنډا باندې ده او مونږ به خامخا انشاءالله په یو سټیج باندې دا د بار د جونیئر وکیلانو ته دا پرووایډ کوو. ڈسٹرکٹ سیشن جج سے ہائی کورٹ بار جنرل سیکرٹری دا ثوابہ بار صدر سے جنرل سیکرٹری سے اور مات مخامخ دا ثوابہ ڈسٹرکٹ درنو خواگو با احترام وکیلان صاحبان مشران کشران امزولی ټول ناول خزو د خپل طرفه دې بار کابینه چې منتخب شوې ده هغې ته مبارکي ورکوم او د وکیلانو صاحبانو شکریا ادا کوو چې د هغې خپل هغه کوم انتخابي طریقه کار دی د آیین مطابق هغه خپل هغه ووټ په صحیح طریقه باندې استعمال کو نو د هغې هم شکریا ادا کوو ځکه چې زموږ د عمل کې یو جمهوري ملک دی دلته الیکشن کیږي او چې کوم الیکشن هم په دې 2 یا کاله کې وشوې په هغې باندې ټکونه کیږي او هغه متنازعه کیږي ځکه چې زموږ ملک تعلیم هم کم دی هغه سیاسي شعور هم کم دی خو چونکې ستاسو دا طبقه چې ده دا تعلیم یافته قانوندانان باوقاره خلک دي په دغه باندې هغه خپل ووټ حق هغه کم سړی چې ځان ته مخې ته کینډیډیټ راغلی صدارت سیکرټریتوب دپاره په هغه کې هغه صلاحیت قابلیت ویني په هغه کې هغه صداقت ایمانداري ویني نو هغه خلک ځان ته مشران کوي او هغه ځان له منتخب کوي نو خدای مګه که چېرې داسې موشي چې داسې دا طبقه چې د خلکو نظر په عدالتونو باندې او په وکیلانو صاحبان وي او هلته هم داسې یو ماحول جوړ شي او داسې حالات جوړ شي او په هغې هم ټکونه کېږي نو زما په خیال بیا نور د دې قوم او د دې وطن نظر او سترګې به په چای چې هغلته به فیر کار کېږي او انصاف به میلاویږي خلکو ته ځکه چې دلته کې که موږ عدالتونه ګورو نو هغه څومره تعداد سره وي ججیان صاحبان به څومره تعداد سره وکیلان صاحبان به څومره تعداد سره خو دلته کې 2 کروڑه خلک اوسي 2 کروڑه او د دغه 2 کروڑو خلکو سترګې هم دغه عدلیې ته هم دغه وکیلانو ته چې دغه 2 کروڑه خلک ژوند تېرې ماښام وده کېږي یا نوکری لځي یا سټوډنټ دی یا سیاسي دی یا بزنسمین دی او هغه هم په دې سوچ باندې کور سملي او بچو لځي چې په دې ملک قانون موجود دی په دې ملک ادارې موجود دی دلته عدلیه شته دلته وکیلان شته ما ته به انصاف میلاویږي او هغه بیا هغه انصاف او هغه دغه نه میلاویږي نو هغه 2 کروڑه خلک تاسو د دنیا تاریخ کو ګورئ چې په دنیا کې چتم فسادات جوړ شوي دي اخیری خلک عدلیه هغلته پوری طور خلک به انصاف غواړي او چې پوری طور انصاف نه میلاویږي هغې سره حالات خرابیږي بګار جوړیږي دشمنۍ اوږدیږي د ځمکو مقدمې سیوا کیږي هغې سره افراتفری سیوا کیږي او هغه ملک چې کوم دی هغه یو ډېر خراب طرف ته روانیږي نو دا درخواست په زه د خپل طرفه کوم وکیلانو صاحبانو تم ججانو صاحبانو تم دا ریکویسټ کو زما دا ارمانو چې داسې موقع جوړ شي چې موږ انتظامی سره خو زموږ میټینګونه وشي ډیپټي کمشنر سره وشي ډي پی او سره وشي ډي آی جي سره وشي چونکې زموږ په دې ملک کې په دې خطه کې چې کوم فسادات جوړ دي نو هغه آیس یو شی راغلی دی چې زموږ دا نوجوانان دا یونیورسټۍ دا کالجونه دا اجري جماعتونه دا د دې آیسو نه ډک دي ډک د هغې د مخنیوي یو لار نشته که د انتظامي نه پولیس نه تپوس کوي هغې خپل مشکلات بیانوي که د مور او پلار نه تپوس کوي چېرې ستا را بچی آیس کي هغه خپل بېوسي بیانوي یو نظر
چې کوم دی هغه هم دغه زموږ په عدالتونو باندې دی او د بار باندې دی چې د دغه شي مخنیوی پکار دی. په تیر شوې روژه کې په 10 ورځو کې په رزړو کې زمونږه په ټولې ضلع ریپورټ چې و 84 کسان قتل شوي دي. 84 پرون زمونږ یو څه ریکویسټ کوو چې دغه لپاره د وکیلانو صاحبانو تم کو چې هغه کیسونه راځي رزق الله ورکړي ستاسو بچي دغه بد اخلاق خلکو دغه بکیردار خلکو دغه د معاشري د دشمنانو د انسانیت د دشمنانو په پیسو باندې کم از کم تاسو نستاسو بچي به ژوند تیری کم از کم دغه خلکو مخنیوي وکړي بایکاټ وکړي دغه خلکو چې معاشره چې کوم دی زموږ صفا شي چې زموږ معاشره دغه نه صفا شي. نه څوک پلار پیژني نه څوک مور پیژني نه څوک خور پیژني نه څوک مشر پیژني نه څوک بې تعلیم او تعلیم یافته پیژني. بس په دغه غضب باندې چې کوم دی دا زموږ قوم او دا د بدقسمتۍ نه یو علمي سازش دی چې دلته راځي عموما پاکستان ته خصوصا د پښتنو خاورې ته که دهشتګرد راځي دلته راځي که خودکش راځي دلته راځي که عالمي قوت خپل سیاست او د وسایلو پسې راځي د پښتون قوم پسې راځي د خاورې ته راځي کاڼه جوړوي د پښتنو د خاورې نه کاڼه جوړوي زموږ وینې د پښتنو دا سیندونه چې د پښتنو په وینو باندې ماړه نه شو دا نالی دا کویان اوس چې په دې کویان اوبه کنې د پښتنو د وینې پکې د اوبو په ځای راځي بیا هم دا ملک چې کوم دی نه آزاد نه شو د ملک ته چې کوم دی امن میلاو نه شو د جمهوریت او انصاف میلاو نه شو د پښتون قوم زموږ یونیورسټۍ محفوظ نه دي زموږ کالجونه محفوظ نه دي زموږ جنازګاه او جوماتونه چې کوم دی را محفوظ نه دي. نو ریکویسټ کو کم از کم د دې مخنیوي موږ په لارو کوڅو کې په حجرو کې ډېرو خلکو ته ووایو ډېرو خلکو ته ورکران د نصیحتونه او تقریرونه وکړو چېرې دا ملک په سمو دا ملک په د آیسونه بچ کوو دا به دهشتګردونه بچ کوو هغه زموږ په شانتي د هغې هېڅ وس نه خو کم از کم تاسو دلته چې په دې حال کې کم خلک موږ موجود یو موږ د وس خاوندان یو الله رب العزت پر نه تپوس کوي الله پاک موږ پیدا کړي دی یو ګوره مونځ حج روژه او زکات د الله معاف کوي حکومت د انساني حقوق خیال نه ساتو د دې معاشري د امن کوشش وکړو موږ له کم اختیارات الله رب العزت را کړی دي دا هغې تپوس پرود د قیامت الله زموږ نه کوي.